سلامونه. نن موږ د یوې ډېرې ژوې او پیچیده موضوع په اړه خبرې کوو. زموږ مخه ته ځینې اسناد پراته دي چې د پیدایش له نړۍ څخه د ګناه د بشپړ ورکېدو بهیر بیانوي. خو دا کیسه له هغه ځای نه پیلېدې چې ډېری کیسو پای ته رسیږي. د عمومي سرنا له غځېدو وروسته. هو، او د اسناد د پیشو یو حیرانونکي او ډیر منظم ترتیب واړی دی. بالکل، له هغه وخته چې شهیدان له مړو را پاسېږي، بیا د زر کلنې پاچاهۍ دورې ته ځو او په پایا کې د ورسته خزاوت سینې ته رسیږو. نو راځو چې په ګوټه د پړاوونو مانا وپلټو. او زمنګ د دې چیرنی موخه یوازې د پیشو لیست جوړول نه دی. مونږ واړو پوه شو چې د دې اسنادو لمحه د ګناه او د هنګ د اغیزو د بشپړی لمنځه وړلو لپاره کوم منطقي او کوایو الهیاتي پړاوونه اړین دي. یو سفر د پاسل کې هو، لکه قضاوت او کړاو څخه د ابدي آرام پر لور یو سفر دی او هر پړاو یې د مخکینی پړاو پیلا ده. نو کیسې د ششمې نشې په جریان کې د 144,000 کسانو په نخښه کولو سره پیل کېږي. بیا ششمه سرنا غیږي او د زناور بیولس مهن تیانی واکمنې پیل کېږي چې په ترڅنګ کې د شهیدانو شمیر پوره کېږي. خو تر ټولو په زړه پورې برخه لدې ورسته پیل کېږي. کله چې د شهیدانو د ټاکلي شمیر پوره شي سبيهږي. کله چې دا شمیر پوره شي یو لوی بدلون راځي. عیسی مسیح اسمان ته راځي او په همدې وخت کې اومه سرناخ یږي. دا د لومړي قیامت د پیل اعلان دی. لومړي قیامت دا یو اصطلاح ډیره مهمه ده. کله چې مونږه قیامت خبره کوو معمولاً زمونږ ذهن ته د ټولو انسانانو راژوندي کېدل راځي. خو لومړي قیامت ښیي چې دلته یو بل څه هم شته. نو دا د چا لپاره ده؟ آیا دا د ټول لپاره ده؟ نه، او دا یو مهمه نقطه ده. دا یو ځانګړو او کې وایو انتخابي قیامت دی. په دې پړاو کې یوازې هغه شهیدان راژوندي کیږي چې تر مرګ د خدای په حکمونو او د عیسی په شهادت ټینګ پاتې شوي دي. نو دا د هغوی لپاره یو جایزه ده. یو جایزه ده، خو خبره یوازې په جایزې نه خلاصه کیږي. د دوی بدنونه بدلیږي، روحاني کیږي او اسمان ته پورته کیږي. خو د دې پېښې اغیز یوازې تر دوی پورې محدود نه دی. دا خو ډیره عجیبه نکته ده. یعنی د دوی ژوندي کېدل له ځان سره نورې اغیزې هم لري. هو، دا یو کاسمیکي پیښه ده. د دې اسنادو لمخه د دې شهیدانو ژوندي کېدل په حقیقت کې د خدای د حکمونو د حقیقت او د هوا د مینې او انصاف یو نهایی ثبوت دی. دا یې نه ځواکمن ثبوت دی چې حتی د پرهشتو شکونه هم له منځه وړي. یو لحظه، د پرهشتو شکونه؟ دا خو بالکل نوه خبره ده. یعنی دا ټوله زمکنۍ کیسه د انسانانو کراونه او قربانی یوازې د انسانانو لپاره نه دی؟ نه، دا د یوې کاسمیکي محکمې پسې ردی چې ټول مخلوقات یې ننداره کوي. اسناد دا روشنا کوي چې پرهشتي ولای او د سپه حواله شکل لري. اسناد په دې اړه ډیر تفصیل نه ورکوي، خو اشاره ده چې د شیطان بغاوت او د انسان سقوط د خدای د پلان او عدالت په اړه په آسمان کې هم پوښتنې راپورته کړې وي. پرشتولي ولیدل چې خدای انسان ته آزاده اراده ورکړه او انسان ګناه وکړه. نو پوښتنه دا وه، آیا د خدای د پلان سم و؟ د شهیدانو بریا او د دوی ژوندي کېدل په عمل کې دا ثابتوي چې هو، د خدای لاره سمه وي. نو د شهیدانو ژوندي کېدل په آسمان کې یو ډول قضیه فیصله کوي، ډیر په زړه پورې. خو نو شهیدان آسمان ته پورته شول. لدی وروسته اسناد د کفارې د پیل خبره کوي. دا کفاره یا اټونمنت یو ډیر الهایتي اصطلاح ده. په ساده ژبه دلته یې مخصصه ده. کفاره په اصل کې د پاکوالي او پخلاینې په معنا ده. په دې پړاو کې عیسی مسیح په خپل وینا د حقيقي معبد کفاره ورکوي. حقيقي معبد دا په زمين کې کومه ودانی نه ده، سمه ده؟ نه، دا په اسمان کې د خدای د شتون مرکز دی. داسې تصور کړای لکه یو عملیاتي خونه چې باید له هر ډول میکروب څخه په بشپړ ډول پاک شي. دلته ګناه او د هغه اغیزه هغه میکروب دی چې باید له آسماني مرکز څخه پاک شي. نو په دې حال کې چې په اسمان کې د پاکولي د ستر کار روان دی، په زمیا کې سکیږي. بالکل.
په همغه وخت کې چې عیسی مسیح په اسمان کې د معبد په پاکولو بوخت دی په زنیا باندې اوه آفتونه راځي دا د خدای غضب دی نو یو ډیر د پام موړ انزور دی په اسمان کې پاکوالی او په زمیا قضاوت هو دواړه په یو وخت روان دي او اسناد وای تر هغه چې د اوه آفتونه پای ته نوی رسیدلې هیڅ څوک هغه حقيقي معبد ته نشي نوتلې نو دا د پاکوالی یو ډیر حساس او تړلې پړاو دی کله چې افتونه پای ته ورسیږي او معبد پاک شي آیا دا د آسماني نونیای لپاره د ګناه دا کیسه پای دی هو دا د اسماني زيونو پشپورا پاکول دی کله چې دا پړاو وشپړ شي لمابت څخه ګناه په پشپورې توګه پاکيږي او بیا هیڅ کله هم پکې ګناه نه پېښيږي ښه کې آسماني نونیا په دې ډول پاکشوه د ګناه ستونزه لا هم په زمیا او د مړون پنیاري کې پاتې دی داسې نه دی نو د اسنادون په ترتیب کې بلګام سدي اوس د زمیا وار دی بالکل کله چې د اسمان کار وشپړ شي تمرکز زميه ته راګرځي عیسی مسیح زميه ته راځي ترڅو د حدیث کفاره ورکي حادث د په اصل کې د ماړو نری یا د قبر نورې ته ویل کیږي خو هغه ځای چې د ګناهکارانو ارواو پکې ساتل کیږي دا د جهنم په سر د عذاب ځای نه بلکې یو ډول زندان دی لکه د یونانیانو د مړو نورې په سر یو مفهوم هو یو ډول لنډ مهاله زندان ته ورته دی عیسی مسیح راځي د زناور له لشکر سره جنگړه کوي او هغه د اورې په جیل کې اچوي دا د زمي کې د پاکوالی د بهیر پیل دی هو البته اسناد یو بل نظر هم وړاندې کوي چې وایي چې د حادثو پشپره کفاره هغه وخت کېږي کله چې لومړی اسمان او لومړی جمکه په بشپړ ډول وسوځل شي خو په هر حال دا د پاکوالی پیل دی او د دې ټولو تر شا د لوی دشمن شیطان برخلیک سکیږي آیا هغه په آزاده توګه ګرځي نه دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده د زناور له ماتې وسته عیسی مسیح شیطان او ټوله سرکښه پرشتې نیسي او د 1000 کلونو لپاره یو ژوره کندې یا ایبس کې بندوي دا د هغې د بشپړه بېوسلې کولو په معنا دی زر کاله بند د کیسې یو ډیره مهم ټکی دی د شیطان بندي کېدل کوم بدلون راولي دلته په زیر د پوری خبره دادا چې د شیطان په بندي کېدو سره د کفاره ورځ پایا ته رسیږي شپږ ورځ ختميږي او اوهم ورځ یعنی د سبت ورځ یا د آرام ورځ پیلېږي دا یوازې د وخت تیریدل نه دی صحیح ده نه دا د یو نوې پړاو پیل دی د ځمکې لعنت پایا ته رسیږي له خټین بدن څخه د ګناه وسنۍ ورکې کیږي او انسان یعنی آدم د ګناه له غلامي ازاديږي او خپل ورکړل شوی میراث بیرته ترلاسيږي د شیطان له شتون پرته زر کاله دا نورې به څنګه وي دا تصور کول هم سخت دی اسناد د زر کلانه پادشاهي وای رازو چې دا موضوع له نور هم وڅیرو دا نورې به څنګه ښکاری په دې دوره کې نوې آسمان او نوې زمي کې جوړیږي که څه هم دا نورې له خټې جوړه ده یعنی فزیکی ده خو د زارو کالونو لپاره پکې هیڅ ګناه نه وي یو فزیکی جنت هو او په دې نورې به همغه شهیدان واکمني کوي چې له لومړي قیامت څخه راپورته شوی ځکه چې شیطان نشته نو هیڅ ډول غولونه ازموینه او ګناه هم نشته خو اسناد د خلکو د دوو ډلو ترمنځ توفیر کوي چې دا یو ډیره په زړه پورې نقطه ده هو او دا د دې دورې په پیدو کې ډیر مهم دی په نوی بیت مقدس کې چې د دې نورې پلازمینه ده همغه شهیدان اوسېږي چې اوس د کاهنانو په نوم یادېږي دوی روحاني بدنونه لري واده نه کوي او د پرشتو په سر دي دوی د دې نورې واکمنان دي او د شار څخه بهر د شار څخه بهر خلک یا قومونه اوسېږي دا هغه انسانان دي چې له افتونو څخه ژوندي پاتې شوي یا په دې دورې کې زیږیدلي دي هغوی نفسانی یا فزیکی بدنونه لري هو دوی واده کوي اولادونه لري او په دې زر کلن پړاو کې د زمې جنت له انسانانو ډکوي دا په حقیقت کې د خدای هغه اصلي پلان پوره کولو دي چې د آدم لپاره په عدن باغ کې درلو نو په یو وخت کې دوه ډوړې انسانیت ژوند کوي یو له روحاني بدنونو سره چې واکمني کوي او بل له فزیکی بدنونو سره چې ژوند کوي دا خو یو ډېر پیچلا ټولي جوړ سټرکچرز کاریږي اسناد په دې هره ډیر تفصیل نه ورکی خو داسې ښکاري چې کاهنان د لارشدانو او واکمنانو رول لري او خلکی په سولې کې د دې تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي یو دوړې کامل حکومت
خو دلته یو منطقي ستونزه شته سمه ده دا هغه خلک چې په دې زر کلنې پاچاهۍ کې ژوند کوي د هغوی آزاده اراده پر یشتنې توګه نه د آزمویل شوی دای په یو داسې نړۍ کې ژوند کړی چې هیڅ کله یې د شیطان ششتون نه دی تجربه کړی بالکل دا د کیسې تر ټولو مهم او حساس ټکی ده د دې وفاداری په بشپړې توګه نه د آزمویل شوی لہذا د زرو کلنو په پای کې عیسی مسیح شیطان د لیک خوک تپاره لخپل زندان سنه آزادوي د ورستیو او نهایی آزموینې لپاره هو او کلی چې شیطان آزاد شي سپېشيږي آیا زر کاله سولا کافی نه ده چې خلک په سمې لار پیلان شي په خواشینی سره نه او دا د کیسې تر ټولو غمناکه او حیرانانکې برخه ده تاسو تصور کړه زر کاله په جنت کې ژوند کولو ورستا بیا هم غولېږي هو د انسانانو اکثریت ته شیطان په وسیله خولېږي او د هغې په مشري په نوی بیت المقدس برید کوي دخیه چې آزاده اراده څومره ځواکمند او هم خطرناک کیدای شي زر کاله په جنت کې ژوند کولو ورستا بیا هم بغاوت دا د انسان د طبیعت په اړه یو ډیر ټکان ورکوونکی نظر دی هو دا د ازادي اراده د ځواک او خطر پاره او ډیر ژور درس دی خو په دې ازمایښت کې ځینې خلک ناکامېږي او ځینې بریالي کیږي یو شمېر خلک د عیسی مسیح په خوا کې پاتې کیږي چې د دوی ایمان او وفاداری ثابتوي په پای کې عیسی مسیح شیطان او دغه پلویان لمنځه وړي او شیطان د تلپاره د اور په جهل کې اچوي دا سل د تلپاره هو دا د هغه د کیسې پای دی او دا مون ورستی قضاوت ترسوي هغه څه چې د لوی سپین تخت قضاوت بلل کیږي دا د تاریخ پای دی هو دا د تاریخ وروستي قضاوت دی عیسی مسیح د هر چا د عملونو مطابق قضاوت کوي په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په زیر کلنه پاچاهۍ کې ژوند کړي او هم د تاریخ په اوږدو کې ټول مړي نیک خلک د ژوند لپاره او بد خلک د قضاوت لپاره ژوند کیږي هر هغه څوک چې نوم یې د ژوند په کتاب کې نوی لیکل شوی د اور جهل ته اچول کیږي خو په دې ځای کې یو ډیر عجیب او ځواکمن شی پیشیږي اسناد وایي چې حتی مرګ او حدیث هم د اور جهل ته اچول کیږي دا خو فزیکی شیان یا اشخاص نه دي دا یو ډیر ځواکمن استعاره ده دا سم نه لري کې موږ دا له لوی انظر سره وصل کړه نو معنی یې روښان کیږي مرګ د ګناه پایله یا مزدوری ده او حادث د ګناهکارانو د ساتلو ځای دی نو د دې په لمنځه وړلو سره د پیدایش د ننۍ څخه هر هغه څه چې له ګناه سره تړاو لري هر څه په بشپړه توګه لمنځه شي دا د ګناه د مفهوم پشپری نابودی ده بالکل نو د دې په پایله کې د مخلوقاتو آزاده اراده بشپړېږي دوی به نور د ګناه کولو ولري هو دقیقاً دوی به بیا هیڅ کله ګناه ونه کړي نه دا چې دوی مجبور دي بلکې ځکه چې دوی د آزمایښو له ټولو پړاوونو تیر شوي او خپل نهایي انتخاب یې کړی دی او ځکه چې ګناه نشته نو مرګ به هم نه وي هو ټول دردونه غمونه او کراونه پای ته رسیږي او ابدي آرام پیلیږي دا د یوې بشپړې نوې نورې پیل دی چې بیا به هیڅ کله د ګناه له خطر سره مخ نشي او لاستي عمل سده د دې اوغده او پیچیده کیسې پایله سده په پای کې زوی یعنی عیسی مسیح چې دا ټوله نوریا بشپړه کړه دا کامله شوینوره بیرته پلار خدای ته سپاري ترڅو خدای په هر څه کې هر څر شي نو کلنډي سه وکړو مونږ د اوېمي سرنا لغغ څخه پیل کو د لومړي قیامت وافتنو د شیان بندي کیدو زرکلنی پادشاهي وروستي جنگړې او وروستي قضاوت لپړاونو تیر شو او یوې داسې رونی ته ورسېدو چې له ګناه څخه په بشپړی توګه پاکه ده نه یوازې په عمل کې هم بلکې په مفهوم کې هم هو د دې ټولو پړاوونو موخه پر پیدایش او ازادي اراده بشپړتیا و د یو اوږده پروسس و خو پایلې یو داسې پیدایش دی چې په خپل خوخه د خدای حاکمیت مني خو په پای کې دا اسناد یو ډیر په زړه پورې فلسفي فکر وړاندې کوي چې دا ټوله کیسه په یو نوی نظر کې اچوي دی وایي چې دا هر څه چې مونږ ویل د وخت او مکان په چوکاټ کې دی خو خدای له وخت او مکان څخه بهر دی
هغه په ورته وخت کې په تیر حال او راتلونکي کې شتون لري. دا یو ژیرخ پوښتنه راپورته کوي چې اولیدونکي پرې فکر وکړي د خلاصون د دې پر لا پسر پړاوونو په اړه زمو په هم کوم بدلیږي کې مونږ ورته لداسي یو زاویه وګورو چې د خدای لپاره دا هر څه لمخ کا شوي همداس کیږي او تل بکیږي.